مخته چې حدیث دی مخته وخایه. قال أبو حنيفة عن حماد عن الكمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم يرى قبل ذلك ولا بعد يدعو على ناس من المشركين. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فجر کې قنوت ویلي ده که نه ده ویلي؟ اصل کې د څو قبیلې د صحابه حضرات که شهید کړي وو که نه هغو دپاره اورین عوکل وغیره همداسې نورې څه قبیلې سرکشه وه د پیغمبر څنګه خیرې کولې ښه یا سخت حالات راشي بیا د قنوت نازله ویلی شي ښه که نه دا قنوت نازله او خلکو ته نه د بل قنوت وګرځولو ټیک شو که نه. بیا د قنوت په الفجر څه مسله ده صبحي منځه کې د قنوت ولا دعا یل شي که نه شي یل. امام مالک امام شفیع مذهب خدا ده که نه صبحي منځه کې چې کله د دویم رکعت ته څه لاړ شي رکوع نه بعد ټول کال بیا دعای قنوت وایي ښه که نه صحیح ده. زمونږ په مذهب کې دا قنوت هېڅ کله مسنون نه ده صحیح شوه. عام مصیبت په وخت کې که څوک یې هغه ته بیا قنوت نازله نه ویل شي صحیح ده. دلته کسې حدیث نواضحه هم شوله ښه ادو حدیث یې بیان کړی دی قنوت نازله باندې ده او دلته کان رسول الله څه راشي هر ځای کې استمرار معنی نه ورکوي چې بس لګیا وله ښه که نه کله کله کانه پکې هسې راځي ټیک شوه ضروري نه ده بس. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقنط الا 40 يوما يدعو على عصية قبيلې ته هلاکت خیري کولې و ذکوان قبیلې ته ثم لم يقنط الى ان مات تر وفاته پورې بیا نه ویلې داسې ښه. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن عاصم عن ابيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة اضجع رجله اليسرى پیغمبر صلی چې کله تشهد ته کېناستو که نه د ګچ خپه به یې وغوړوله وقعد علیها په هغې به کېناستو تشریف فرما به شو ونصب رجله الیمنه او د ښۍ خپه به یې ودروله. همدغه سنت طریقه د ښه نرانو دپاره ښځو دپاره څه طریقه ده یو طرف پې وبستل نور خو افتراش هم کولی شي که نه افتراش شیشتلی شي ګڅه خپه وغوړئ ښۍ ودروئ دې ته افتراش ویل شي لکه دلته بیان شوي ته تورک ویل شي. تورک څه معنی ده سیرونو باندې کښېني که نه سورینو باندې نو بیا څه شي یو طرف ته خپي وباسي لکه څنګه حنفي حضرات ولا ښځې څه دي خنفي مذهب ښځې د دو سجده په هغه کوي جګه کوي زنانه د هغه په شوافیو ولا کوم غایي څنګه ځکه نه یې راغلي که نه ښځو تورک ته ساتر د وجې نه که نه تورکو ته زیات افضل ده جګه یې بیا خو ښه نه شي لیدلی صحیح ده. زموږ مذهب کې دواړه حالاتو کې افتراش زیات افضل دی سړي دپاره دې کې د سړی چست غوندې لګي که نه او د امام مالک صاحب چې دواړه قاعدو کې تورک افضل دی. امام شفیع وایي که چېرې سلام وي هغې قاعدې کې تورک کوه لکه اخري قاعدې کې سلام وي اوږده وي لکه سړی بیا ستړېږي که نه ښې خپې پنجې ودروي او که بیا پکې نه وي بیا افتراش پکې سړی وکړي ښه. نور هر چا خپل دلیل دی خو صحیح خبره دا ده چې د تورکو له کومه خبره ده په عذر باندې محمول ده عذر د وجې نه کله کله سی لکه خپې کې څه مسله یې دنه وي یا کېدولی نه شي ښه یا دروند ډېر وي ښه یا کمزوری صحیح ده ټیک شوه یا بیان جواز به نه محمول ده فرض واجب خبره خو نه ده ټیک شوه بیان جواز مخته حدیث نه ښځو خبره ده. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن نافع عن عمر انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر نه تاسو چې ښځو څنګه مونځ کولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال كن يتربعن اول تربع کولو ښه که نه صحیح ده ثم مرن ان يحتفظن بیا ورته حکم وشو که نه چې احتفاظ وکړي احتفاظ شتل شي چې دا تورک وکړي ښه که نه تربع شتل شي څلور خپې شي لکه نر په شانتې کښېني ښه که نه صحیح ده. نو وګوره حدیث ښځو له مونځ د حدیث نه ثابت ځینې خلک یې چې احناف حضرت ځانه نه ښځو ته یې مسالې روبسلي داسې ویلي نه ودرئ دا شاید څه نیغه ولاړئ صحیح ده داسې نور طریقې ځان لپاره لارې لټوي. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن ابي اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعلمنا التشهد كما يعلم سورة من القرآن دا بس ته اهمیت ښایي د قرآن سورت په شان موږ ته به تشهد راښودو. وبه قال حدثنا ابو حنيفة عن القاسم عن ابيه عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة يعني التشهد تشهد یې زده کړی صحیح ده. د تشهد بیا هر چا وله خپل تشهد دي صحیح شوه که نه زمونږ وله تشهد شه د عبدالله بن مسعود وله ده ټیک شوه نورو